الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق اللہ العظیم. دا دو درسونه مخکې چې کوم د حج د ایامو په باره کې او د قربانۍ په باره کې دا په دې منځ کې یو وقتي ضرورت و، نو د هغې د وجې نه موږ دا موضوع واغوسته. دینه مخکې دا سلسله روانه وه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، او د سیرت په حواله باندې دا خبره مونږ ویله چې د نبی علیه الصلاة والسلام مختلف حیثیتونه دي. جامع الکمالات چې داسې حیثیتونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې راجمع دي چې هغه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد په ټول امت کې به حیثیت مجموعي راجمع دي. یعنی گویا کې د امت کې چې په خو خلکو کې څومره ښې خوبۍ دي، دا په یو ډېره لویه پیمانه باندې او په اعلی او په کامله طریقه باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې موجود و دا کمالات. نو پاره کې اولنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حیثیت چې د هغې بیان شوی و، او دا اوسنی درس هم د هغې یو تتمه ده او تکمله ده. هغه دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام داعی الی الله دی، خلق رابلی د الله تعالی بندګۍ ته، خلق رابلی نجات ته، خلق رابلی خلاصی ته، کامیابی ته. ګورئ دا دعوت، دا لفظ چې دی دعوت، د مانځه دپاره د دې بانګ دپاره دا د دعوت لفظ استعمال شوی دی. دا بانګ چې کله وشي مونږ یو دعا غواړو: اللهم رب هذه الدعوة التامة. اے الله چې ته د دې کامل دعوت رب یې، والصلاة القائمة، او دا هغه مونځ چې هغه به اوس ودرېږي، او بیا د دې په نتیجه کې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره یو دعا غواړو: آت محمدا الوسیله. محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه بلند مقام ورکړه چې د هغې نوم وسیله دی، چې هغه به بل چا دپاره، هغه صرف په مخلوق کې د یو کس دپاره کېدی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د پاره چا د دې وسیلې دعا وغوښتله نو زما شفاعت د هغه دپاره واجب شو، زه به د هغه دپاره سفارش وکړم. گویا کې دی د الله تعالی نه مسلسل په دنیا کې ما دپاره وسیله غواړي، نو زه به بیا په قیامت کې د سفارش وکړم. دې نه مخکې چې دا کوم دوه الفاظ دي ته سوچ کوئ تاسو. والصلاة القائمه خو د مونځ په باره کې تذکره شوه، مونځ خو بار بار ذکر کیږي او د هغې تذکره کیږي او بیا به هم کیږي. خدا الدعوة التامه، اللهم رب هذه الدعوة التامه، په دې باندې تاسو غور کړئ چې دا دعوت تامه څه مطلب؟ دا بام یو دعوت دی، یو بلنه ده، خلق را بلل دي، خدا داسې دعوت دی چې دا مکمل دعوت دی. یعنی گویا کہ په دوو جملو کې د اسلام هغه پوره خبره راجمع شوې ده. د الله تعالی کبریایي، الله اکبر الله اکبر. اکبر دا اسم تفضیل صیغه ده، دا یو دعوت دی چې الله تعالی د هر څه نه لوی دی، هر څه نه لوی دی، د هر چا نه د الله تعالی مقام بلند دی.
تا ته چې څه څیزونه لوی ښکاري او ستا په ذهن کې چې د کوم شي عظمت دی، قدر دی، احترام دی، لوی ده، ته هغه ته په زړه کې قدر لرې، په زړه کې ورته احترام لرې، د دې څه نه د الله تعالی احترام او قدر لوی دی. او بیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، د الله نه بغیر بل خدای نشته. او په دې گواہی کول، گواہی شهادت ډېر ګران کار دی. د شهادت دا لفظ ډېر اهم لفظ دی. زه په دې گواه یم. مونږ په دې باندې د الفاظ وایو، دې ته د معنا ته سوچ نه کوو. زه گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل خدای نشته. د دې معنا دا ده چې زه شعوري طور، زه ښه په سوچ، ښه په سمج، ښه په پویه، ښه په ویښه، ښه د هوش و حواس سره دا خبره کوم. که زما په وخت کې څوک ووایي چې اعوذ بالله خدای یا نشته یا د خدای سره نور شریکان دي، نو زه به هلته ډډ کر ودرېږم. زه به وایم زه په دې ګواه یم، زه د دې خو ګواه زه یم. لکه یو واقعه شوې ده او زه د هغې ګواه یم. یو سړی ما ته وایي دا نه ده شوې. زه یم زه مړه د جنګ نه زه رالم او کیسې ته کې زه په هغه موقع موجود یم، ته نه وې. زه ودرېږم، زه دې خبر نه رستو کېږم نه. نو دې دوو ګواهو باندې زه کلک ولاړ یم. دا مؤذن وایي زه په دې کلک ولاړ یم. او دې خلکو ته وایي چې دا بانګ اورئ نو چپ شئ، خاموش شئ. زموږ په دې موقع کې دا غټ غم دی. ښه پویه خلک به یې ولته به بانګ کېږي، ولته به دې قیسه کوي، خپله خبره نه پرېږدي. کیسې شروع کړې وي، دا کیسه خو به ختموم نه دا کیسه ورکړه، دا خبره ختم. لکه خبره په ځای کټ کړه، بس پرېږده. یو زورور سړی چې دنه خبره والي نو غږ ورته نشي کولی. تا خبره شروع کړې او یو زورور سړی راشي یو خبره شروع کړي، نو ته بیا خپله خبره نه کوې، یاره بس مشر دی یا زورور دی. نو دا مقام د دې نه غټ مقام د الله تعالی خبرې له ورکړه چې کله بانګ کېږي، کله اذان کېږي، بس د هغې نه پس چې الله اکبر ویلی شي، بس خبرې بندې. بیا به تم په دې ګواهۍ کې شریکېږي. دا چې موږ ته حدیث کې راغلی دي فقولوا مثل ما یقول المؤذن، چې دا مؤذن څه وایي تاسې وایئ. حي على الصلاة حي على الفلاح په ځای باندې لا حول ولا قوة الا بالله وایه، خو باقي چې هغه څه وایي ته به هغسې وایه. د دې مطلب دا دی چې هغې په زوره وایي او ته ورسره ملګری. خو یو سړی به بانګ وایي نو دا باقي خلک به هم د هغه تایید کوي. چې ته د هغه تایید نه کوې، هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الله اکبر، او ته په خپله قیسه کې لګیا یې. د دې معنا دا ده چې ستا د دې خبرې سره څه واسطه نشته، ته دې خبرې سره احترام نه کوې په زړه کې. دا پخوا به په سکولونو په وړو کتابونو کې به د اول دویم په کتابونو کې به ما ته یاد دی هغه د ماشوموالي تصویرونه بانګ وایي، بابا بانګ وایي، په بانګ کې خبرې مه کوه، وړې جملې به وي، ماشومانو ته به دا یادې وي. اوس نن سبا خو ورته به د پیشوګانو د سپو قیسې ورته کېږي، نن ماشوم د دې نه څه خبر دی. او نه پلار او نیکه هلته په کور کې چې ناست او نه مور او نیا ناست دی، هغه هم د بانګ په احترام کې چپ کېږي نه. ماشوم به څنګه چپ شي؟ دا دی دعوت تامه، دا مکمل دعوت دی. بیا ورته وایي چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح، منزل راځه صلاح مونږ راځه، به د خپل کار د په دې ځای پرېږده او د مانځه ټیم شو. او تا چې وایي چې زه د خدای لوی منم، اوس به پته ولګي ته د الله تعالی لوی منې که نه منې، چې الله تعالی د طرف نه دعوت راغی. نه یو خو دا دعوت دی چې دا اختیاري دعوت دی. ګوره دا دعوت تامه دی. دې وخت کې ته کولی شې چې خپل کار وکړې او ته وایې زه نه درځم، اساسې بیا به حکم د چېرته به وشي خیر دی. دا د منځونو دپاره لا ډېر وخت دی، دا ستا اختیاري دی. خو یو دعوت د الله تعالی د طرف نه بل دی چې در پسې راولېږي ملایکه چې اوس ده ته وایي چې راځه، نو بس بیا خو به ځې نو ښه دا نه ده چې په خپل اختیار درته وایي چې راځه، نه وایي ښه درلم، نو چې بیا درته هغه راولېږي چې اوس پکې پړی واچوه او رایې وله، نو هغه وخت کې به بیا خوشحاله روانې. مؤمن چې دی هغه د الله تعالی ملاقات ته او د الله تعالی مخامخ کېدو ته خوشحالیږي. مرګ تریخ شی دی، ځکه چې دا وجود او دا روح د یو بل سره ډېره موده یو ځای پاتې شوي، نو دوه کسان چې یو ځای پاتې شي که نه، بیا چې یو بل نه جدا کېږي خفه کېږي.
نو داسې دا جسم او دا روح هم چې د یو بل نه جدا کېږي نو خفه کېږي. داسې د دې خپلو خپلوانو نه کوم دنیا سره چې دی مانوس دی، کوم خلکو سره چې دی مانوس دی، ورسره پاتې شوی دی، ورسره ژوند دی ورسره تېر شو، هغې نه چې جدا کېږي او یو نوي ځای ته ځي نو خامخا دا خلک چې ښه غوندې ښه ویزه دله د برطانیې او د امریکې ویزه دله راله فرض کړه او ته هلته ځې خو یاره بیا به یې پته نه لګي ناشنا وطن دی، یاره هلته څوک به داسې میلاو شي چې هله ما ایرپورټ ته راشي، زه خو لارې کوڅې نه پېژنم، هلته څنګه د هغه زمانې ته سړي لږ غوندې ګبراوي چې یاره دا به څنګه ځم هلته. نو خامخا دا خبره خو ده، خو مؤمن چې دی هغه د الله تعالی د ملاقات په شوق کې. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، څوک چې د الله تعالی سره ملاوېدل خوښوي الله تعالی هم د هغه سره ملاوېدل خوښوي. خو دا مې دې دپاره ووایي دا دعوت تامه دی، دا مکمله بلنه د دې کې ډېر سوچ دی چې الله تعالی د طرف نه تا ته یو کس وایي چې راځه، نو دا خو ستا په اختیار کې ده چې راځې که نه راځې، خو یو وخت به درته داسې څوک راولېږي چې درته به وایي چې راځه اوس که دې خوښه یې او که دې خوښه نه فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون. بیا به وصیت کول غواړې خو ژبه به دې نه چلېږي. ډېره زیاته ضروري خبره ده، کاش چې د دې ضروري خبرې موقع خو راته میلاو وی، دا خو ماته میلاو نه شوه، خو نه به ژبه به ګونګی بیا په لاره به روان یې. بله ورځ زموږ یو دوست دی، موږ ډېر مشر و، طالب علمۍ په زمانه کې ملګری و، ډېر داسې تکړه سړی او قابل، او سبزي اغوستی ده کور کې، دې روژه کې نه رښتیا دې روژې نه وروسته سبزي اغوستی ده کور کې و بازار کې، او روان دی په لاره باندې کور ته روان دی څنګه چې او په لاره را پرېوتلی، د پرېوتو سره بس فورا ځمکه ته چې رسېده بیا پکې څه نه و، سکندونه پکې نه وي. بیا د سړي په زړه کې به څه ارمانې چې یاره دا فلانکۍ خبره خو پاتې شوه، هغه خو پته ونه لګېده، په ما خو د فلانکي حق و، او فلانکۍ ډېره ضروري خبره وه، ډېره اهمه خبره پاتې شوه. نو دوه قسمه بلنې دي د الله تعالی له طرف نه، دوه قسمه دعوتونه دي. نو یو دعوت دا ده، دا دعوت تامه دی، ځکه دا د مانځه او دا د کامیابۍ دعوت دی. حی علی الفلاح، کامیابۍ له راځئ، کامیابۍ له راځئ. فلاح یو ځل دا نقطه ما مخکې چېرته ویلې وه دلته غالبا. فلاح په عربۍ ژبه کې زمیندار ته وایي. زمیندار څه کوي؟ زمیندار ځمکه جوړوي، موسم ته ګوري، بیا د هغې نه پس ځمکه اړوي، بیا وله وتره ورکوي، اوبه ورکوي وله، بیا چې ګوري چې دا اوس د کروندې ده هغې کې ښه جوړه ایوه وکړي، بیا پکې تخم ور واچوي. کور کې چې د سره د غنمو کومه بوجۍ ډکه پرته وي، اجرم دی ته یو نه شي، هغه راوړي او ویې کري پرې پټي کې خاورې پرې ور واړئ، دغه شانې تشه بوجۍ کور ته راشي. که څوک ته دا وایي لکه نن چې د جمعې په مانځه کې وایي چې خلک وایي یاره جي نقدې ښې دي، نو دا زمیندار نقدې غواړي که دا نسیه هغه چې نقدې ورسره یې خو په ځمکه کې ور واچوي، هغه به بیا چې ته را پیدا کېږي را تېغې به کوي، او بیا به کله به بیا د هغې نه هغه بوټی جوړېږي، او بیا به د هغې نه پس ګل وي، او بیا به وږي، او بیا به دانې، او هغه دانې به بیا پخېږي، او بیا به غوبل کېږي، او بیا به بیا درمن ته ځي، او بیا به کور ته راوړی کېږي، او کله به بیا پخېږي وړه کېږي. دا اوږده ده او نسیه سودا ده. فلاح نو الله تعالی کامیابي او زمینداري دا دواړه یو بل سره بلکل جوخ کړه. وایي چې کامیابي غواړې نو د زمیندار د دې عمل نه زده کړه. داسې مه وه چې په تلي کې زرغونول غواړه، بد دا تا سره چې څه دي دا ورکړه، دا واچوه. ستا سره چې څه قابلیت دی، څه صلاحیت دی، ته د څه مالک یې، بد دا د الله تعالی د رضا دپاره ورکړه بس، او بیا انتظار کوه. دنیا کې چې هغه میوه غواړې نو کم از کم 6 میاشتې خواوشا انتظار به کوې. غنم چې پخېږي نو څومره وخت به پخېږي، انتظار به کوې. اینه بعد به بیا کور ته بوجۍ ډکې راوړې، کندوان به ډکې. دا شانې کامیابي دا ده چې اوس دا تا سره په لاس کې دې ته مه ګوره چې بیا دومره څه میلاو شي نو زه به بیا الزبرګ شم، بیا به ښه سړی شم. یاره جی اوس خو په جیب کې لکونه دي او زرګونه دي، خو چې دا که خیر کروړونه شي که نه نو ته بیا ګوره د مازبرګۍ ته زه به بیا دونه خیراتونه کوم که نه، او دونه نیکۍ به کومه که نه. دا ضروري نه ده دا بیا کروړونه میلاو شي، نه دا اوس چې د سره څه دي په دې کې آخرت، دا تا سره چې اوس څه دي د سبا پته نه لګي. تا سره خو دا موجوده وخت دی، بس دې وخت کې چې تا سره څه صلاحیت دی،
دی وخت کې تا سره څه کمال دی، دی وخت کې تا سره څه قابلیت دی او څه کولی شي دا وکړه. دا هغه دعوت دی، فلاح د کامیابۍ دعوت، د کامیابۍ دعوت ده. زمیندار وایي چې ورګه دا خو ما کره یو بوجۍ ده او چې دا که خیر 50 بوجۍ شي که نه نو بیا به یې وکرم. چې 50 بوجۍ کېږي بیا به د کرلو وخت تلی، بیا به د ریبلو وخي، نو بیا د ریبلو به وخي چې ته کرل کې نه خلک به او پاګل دی. کوم چې د لونو وخي او په هغه وخت کې یو سړی د غنمو د لو وخت دی هاړ دی او په هاړ کې دی لګیا دی، په پټي کې غنم کري، خلک ورته وایي دته اوس ګورئ مازغې وران شوي. نو د کرلو وخت پېژنه، د کرلو په وخت کې دې ته مه ګوره چې څومره درسره دي، بس چې څه دي به دا ور واچوه، دې نه ګوره الله تعالی به بیا ډېروي، خو دا به نقد نه وي، دا به نسیه. نو دا دی حی علی الصلاة او حی علی الفلاح، دا دی دعوت تامه. دا دعوت تامه دا 15 وخته پر اذان، دا په مسلمانانو طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فوجونه لېږل، وی اندازه لګوي که د کلي نه د بانګ اواز راشي چې بیا به چېرته کوي حمله ونه کوي چېرته. وګورئ چې د مانځه په ټیم کې د بانګ اواز راځي که نه راځي. نو که د بانګ اواز نه راځي نو بیا پته بیا به ورته ووایي چې هلکه څنګه چل دی، مسلمانېږه که در شو در باندې. دا اذان اعلان، اذان دا اعلان دی. اذان معنا څه ده؟ اعلان، یو غټ اعلان دی. دا د کامیابۍ دعوت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا قرآن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره الله تعالی د دعوت کتاب، دا د هدایت کتاب دی. د هدایت کتاب ګورئ چې څه شي طرف ته، کومې خبرې طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورکاو. نو هغه دا بانګ دی، هغه دا مونځ دی، هغه دا قرآن مجید دی. دا قرآن مجید ژوندی کتاب دی، دا د دعوت کتاب دی. دعوت ګوره پیغمبرانو، دا ټول پیغمبران داعیان، د ټولو پیغمبرانو د الله تعالی بندګۍ طرف ته دعوت ورکړی دی. خو دا قرآن مجید بیا داسې کتاب دی چې دا آخرنی ایډیشن دی. دا خلک وایي یاره دا کتابونه زاړه شوي دي. دا یو غیر مسلم په یو مسلمان باندې اعتراض کړی دی، و یاره د دې قرآن مجید خو 1400 کاله وشو، دا زوړ شوی دی، یو بل نوی ایډیشن پکار دی. نو هغه وله جواب ورکوي دا ایډیشن نوی ایډیشن دی، هغه نور زاړه ایډیشن تورات او انجیل او زبور و هغه زاړه و، دا نوی ایډیشن دی. دې کې دا د ژوند هره مسله په دې کې حل ده. دې کې د اوسه پورې داسې خبره چا را پیدا نه کړه چې هغه دا ووایي چې دا د زړې زمانې سره تعلق او د دې زمانې سره تعلق نشته. د اوسه پورې په قرآن مجید کې دا خبره چا را پیدا نه کړه چې د دې خبرې تعلق د تېرې زمانې سره. مونځ د زړې زمانې سره او د دې زمانې سره تعلق نشته، روژه د زړې زمانې سره اوسې فایده نشته، د زکات فایده نشته، د حج نشته. کومه خبره داسې ده چې په دې زمانه کې قابل عمل نه ده. او بیا د قرآن مجید اسلوب او د قرآن مجید انداز. اخنس زوی د شریق او ابو سفیان دا یو څو کسان دي په مکه معظمه کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ډېر په سوز او ګداز باندې د شپې په تهجد کې قرآن وی، او دی به غلی غلی غوندې راتله، یو به یو ځای کې ولاړ و، بل ځای کې ناست و، قرآن به یې اورېده. بیا یو ځل چې داسې واپس تله نو یو بل یې ولیده، لکه ته څه له راغلی وې؟ یاره رښتیا درته وایم خدا محمد صلی الله علیه وسلم چې دا کوم قرآن وایي که نه، بس خو چې زه وده شم او د ده د قرآن د وینا وخت راشي نو زما باندې میږي لګیا شي چې دا مې اورېدلی نه خوند نه راکړ. مونږ دپاره خو پکې مونږ پې نه پوهېږو نه، مونږ له به څه خوند راکړي؟ ته پې ځان اول پوهې که ته بیا خوند ته وګوره. ته خو یا په اول ځان پوهې که که چا په خوږ اواز وي نو بس هغه خوږ اواز سره مونږ سر وړقو، مونږ دومره پوه شو چې هلکه خوند پکې شته، نور د مطلب نه او د معنا نه یو خبر. هغه یو بل قسمونه ورکوي، اخنس او ابو لهب، ابو جهل او ابو سفیان، چې بیا به نه راځو ښه که د هلکان خبر شو د ځوانان وایي به چې ښه زمونږ دا مشران یې په خپله اوري او مونږ ته وایي ما اورئ، وایي بیا به دې له څه جواب ورکو؟ سبا له بیا قسمونه یې خوړلې خو بیا را روان دي. بیا وایي یاره په دې قسمونو کار نه کېږي چې په دې بستره کې اورم نو زه وایم چې ګینې غني را پکې ټومبلی کېږي داسې غنې چې پاسه. هدایت خو بیل شی دی چې الله تعالی د چا په توفیق کې نه وي، نو خو د انسان اراده هم ده او الله تعالی نه به غواړې هم، دا خو د الله تعالی نه بار بار غواړې. تا دپاره یې زه غواړم او ما دپاره یې ته غواړې، نو دا ښه خبره ده، نیکۍ خبره ده، خو په دې چل کار نه کېږي.
کني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د ابو طالب د پاره څومره هدایت غوښته او دومره عزت د پاره نشم غوښته او ته ما د پاره نشي غوښته، خو چې ابو طالب په خپل نه غوښته نو ملاو نشو. دا به په خپل غواړي الله تعالی ته بجاړي چې الله تعالی ما پوي کا، ما هدایت ما ته نصیب کا، ما د قرآن په مزه پوي کا، د قرآن په خوند می پوي کا، د عبادت او د خپل بندګۍ په خوند می پوي کا. دا به بار بار الله تعالی نه غواړي، او چې ته څونه غواړې نو الله تعالی سره خو دا د دنیا سمندرونه خو د الله تعالی د رحمت په مقابل کې هیڅ هم نه دي، دا خو ساس کې هم نه دي. یو سړی د سمندر نه یوه پیاله اوبه غواړي نو سمندر وله پیاله اوبه هم ورکوي، او که څوک بالټۍ ډک غواړي هغه هم وله ورکوي، او که څوک د لښتۍ غواړي هغه هم ورکوي، او که څوک د نیر غواړي هغه هم ورکوي. دا خو ستا د ضرب خبره، ته څونه اوبه غواړې، تا څونه لوښی راوړی، دا لوښی دې لږ غټ کا. الله تعالی نه وړې وړې خبرې هم غواړه، خو غټې تې غواړه په هدایت. یا الله تعالی ما ته هدایت نصیب کړي، ما په قرآن پوي کړي، ما د پیغمبر په سنت پوي کړي. دا د الله تعالی نه بار بار غواړه، او داسې مه غواړه چې په یو لاس دعا کوې په بل لاس ځان ګرې. نه، دا ښه په توجه غواړه، ښه په عاجزۍ غواړه. حرم شریف کې یو ځلې وو نو هلته دا د هغه سن 96 خبره ده غالبا 96 که 99 خبره ده 99. نو هلته باران نه و، سوکړه وه، او د حرم شریف د امام به داسې دا چغې به یې والې چې یا الله باران، او باران به نه کېده. ډېر وخت یو د روژې میاشت کې زه هلته و، نو ما نه به خلکو تپوسونه کول، هغه عربیانو به وی دا ډول د پاکستانیانو پیر دی، ځکه د پاکستانیان به څومره چې به وو نو ټول به راتله، ما نه به تپوسونه به یې کول، ناست به و را سره. نو هغه به بیا نو هغې د ما نه تپوس کوي دا څنګه قصه ده، تاسو مونږ ته وایئ چې په دې حرم کې دعا قبلېږي، تاسو وایئ په دې حرم کې دعا قبلېږي، او دا امام صاحب دا دی لګیا دی او چغې وایي چې یا الله باران، او باران نه کېږي. نو دا څنګه چل؟ نو ما ورته وایي چې دا باران د کعبې له نه دی پکار، کعبې باران ته حاجت نشته، دا کعبه نه ده، د خدای دا کور دا بیت الله، د ده باران ته ضرورت نشته. باران ته ضرورت زمونږ د انسانانو دی، او چې دا زمونږ انسانانو ته ضرورت دی د باران، نو دا مونږ چې په کومه طریقه غواړو همدا د غوښتو طریقه نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو ځل باران نه و، نو خلکو وایي جی باران نشته، څه به کوو؟ راځئ چې وځو بار ته. چې بار ته ووتو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صرف استغفار وی یا الله زمونږ توبه مونږ معاف کا، مونږ وبخه، زمونږ مغفرت وکړه، په مونږ پردې راواچوه، استغفار یې وکړه، صرف استغفار، او دا د باران راښکې شو. الله تعالی زړونو ته ګوري، د خولې ته یوازې نه ګوري چې په خولې باندې خو شل ځله وایم، او په زړه کې زه چې وایم استغفار چې خدای ما وبخې، نو په ایمان یې ووایه چې کوم ګناهونو که د ما عادت دی او ما ورته ویلی چې یاره دا خو د ما مجبوري ده، دا خو به کومه، دا غلا، دا رشوت، دا کامچوري، دا په تله کې نقصان، دا د رور حصه اخیستل، دا د خور په میراث کې حصه ضبط کول، دا پټۍ چې مې پردی نیولی، دا پوله چې مې نیولې، دا پیسې چې مې پردی نیولي، دا دروغ چې مې ویلي دي، دا غلا چې مې کړې ده، دا ظلم چې په بل چا باندې کومه، دې نه خو توبې نه وباسم، خو بس هسې توبه مې په خوله راغلې ده. دا خبره مې راته دې پورې کوله چې هدایت به د الله تعالی نه غواړې، او چې الله تعالی دا ویني چې واقعي دا یې غواړي. دا ما او تا پورې نه ده چې ته ما ته ووایې چې او که نه ما خو دا خوله داسې ډېره زیاته خواره کړه او ته خو پې ګواه شه، زما ګواهي که بس پیدا نه ورکوي چاله، چې الله تعالی پې ګواه شي چې الله تعالی یې ویني چې او دی غواړي. دا هدایت به غواړي. نو دا قرآن د هدایت کتاب دی. دا عتبه یو ډېر لوی سردار و د مکې معظمې، د مکې سردار مکې والا راولېږو نبي علیه صلات وسلام ته، وایي چې مونږ خو پوه نه کړی شو، خو ته ورشه ته ډېر پوه سړی ته یې پوه که دا ده څه شروع کړي دي. د ده د وجې نه په دې کلي کې اختلاف راغی، جګړې پیدا شوې، پلار او زوی، ورور او ورور د یو بل دشمنان شو. دا مکه معظمه وه، څونه د خوند زمانه وه، څونه مینه محبت و سر سړی د بل دشمن دی، هر کور کې جګړې دي. دا د دې سړي د وجې نه دا جګړې جوړې شوې. وایي لاړ شه دا سړی پوه که. هغه راغی نبي علیه صلات وسلام ته ویې ګوره وراره، پلار دې څومره لوی سړی و، نیکه دې څومره لوی سړی و، خاندان دې څومره لوی دی، ته څومره پاک سړی،
دا 40 کاله دا قوم ستا څومره قدر کو، دا تاسو شروع کړي دي. پلار دې د زوی سره وجنګو، رور دې د رور سره وجنګو، تر تربور دې د یو بل سره وجنګول، په هر کلي کې ستا د وجې نه جګړې را پیدا دي. دا ته څه کوې؟ دا زمونږ په دې زمانه کې چې دا کم دا ځان ته ډېر زیات د امن علمبردار وایي که نه، دا چې د نبي علیه صلات وسلام د زمانې هغه خبره ورته وکړي، وایي به چې ګوره ورته نعوذ بالله ثم نعوذ، دی به د پیغمبر په باره کې هم دا وایي چې ګوره دا پیغمبر چې نه و نو مکه معظمه ښه د امن ځای و، او چې دا پیغمبر راغی به د مکه کې جګړې شروع شو. حضرت بلال له په خپو کې چا پوړي نه واچولي، یا لکه چې حضرت بلال مسلمان شوی نه و او نبی علیه صلات وسلام د اسلام خبره نه وکړي، نو حضرت بلال چا د خپو نه راښکلی او ظلم یې ورسره کوو، کار به یې ډېر اخیسته، خو غټې غټې ګټې خو یې ورله په سینه نه وې ایښودې، خپه کې خو ورته پوړي نه واچولي. نو دا خو وایي به چې دا خو ستا د وجې نه هر څه وشو. نن مونږ ته خلک ناشنا ناشنا فلسفې وایي، یاره جي اتفاق او اتحاد پکار دی، په کفر دی خو چې اتحادي، نو دا په کفر باندې خو اتحاد په مکه کې وکړه نه، پیغمبر علیه صلات وسلام خو هغه اتحاد وران کو. بیا ته د کوم پیغمبر خبرې کوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه خو دغه د مکې معظمې کې او هغه خلکو به ورته وایي دا چې دا تاسو شروع کړي، دا ته وګوره دا ته ښه کار کوې چې استاد یې یو سړی وایي دا ته ښه کوې، دا وګوره دا دوه جګړې هغه جګړې دغه دی، وګوره حضرت بلال هغه دی په خپه کې وله پړی اچولی او راکاږي، دا ستا د وجې نه. نو نن سبا خو زمونږ دا لږ لږ غونې نه دي، دا به یې وختي خویولي وې، دا به یې هغه کم دې ته اچولي وې، وی به چې او که نه یاره دا خو د ده د وجې نه دا جګړې شروع شوې. نو دا خبره عتبه نبي علیه صلات وسلام ته وکړه، وی ګوره ستا د وجې نه دا ټول اثر روان شو. وی مطلب د څه دی؟ بادشاهي غواړې، سرداري غواړې، پیسې غواړې، ښځې غواړې، مزغو کې داسې چل دی، علاج غواړې. نبی علیه صلات وسلام ورته خاموش شو. وی ابوالولید ستا خبره ختمه شوه؟ وی یاو. نو نبی علیه السلام ورته اوس ما ته غوږ کېږده، حامیم السجده سورت ورته تلاوت. وی زه دا زما پیغام دی، دا واله ده. چې راغی سردارانو ورته وی ابوالولیده وی په تا م اثر شوی دی، وی د دې مخ نه دې پته لګي چې ته م وړی، وی تا باندې هم جادو اثر وکړو. هغه ورته وی ای زما قومه زما خبره واورئ، زه د روم او د ایران د بادشاهانو مخې له تلی ما، د هغې خبرې مې اورېدلې دي، ما د شاعرانو خبرې اورېدلي، ما د جادوګرانو خبرې اورېدلې دي. دا سړی خپل حالت ته پرېږدی، دا نه جادوګر دی، نه شاعر دی، نه لیونی دی، نه د دنیا د بادشاهانو په شانتې بادشاه دی. وسیکون لکلامه شان، دا دی چې کوم کلام پیش کوي د دې بس ډېره غټه نتیجه راوځي. دی دا ټوله دنیا ته دا ټوله دنیا چیلنج کوي، دی د ټوله دنیا خلاف یو بغاوت کړی، دا ټوله دنیا چیلنج کوي، عرب او عجم. نو که دا خلق په ده باندې غالب راله، ځکه دی خو د ټوله دنیا سره جنګ کوي، نو که د دنیا بل چا مړ کو نو په تاسو به دا الزام را نشي چې تاسو خپل بچی او خپل رور مړ کو، د دې الزام نه به بچ شئ، بل څوک به مړ کړي. نو ځکه چې دی خو څوک پرېږدي به نه ده، دی خو ټوله دنیا ته په ډغره ورغلی دی. نو یا به دی غالب کېږي او یا به دنیا لګي او دی به وژني. نو که دی مړ کو نو تاسو به د خپل رور د مرګ د دې پیغور نه بچ شئ. او که چېرته داسې ونه شوه نو بیا به د ده عزت او د ده غلبه او د ده طاقت به ستاسو طاقت وي او د ده بادشاهي به ستاسو بادشاهي. سیرت ابن هشام راواړوئ، دا ملک لفظ پکې راغلی دی. یکون عزه عزکم و ملکه ملککم. که دی حکمران شه په دنیا باندې نو بیا به تاسو حکمران یعنې ځکه وروڼه عزیزان خو تاسو یې، تاسو به د ده په وجه عزتمن یې. نو ګوره دا عتبه باندې د قرآن څنګه اثر وکړو. دا بله خبر ده چې ایمان یې را نه وړو. او مفادات پرېښودل ډېر ګران کار دی. چا مفادات نه وي که نه هغه ته خبره ډېره اسانه وي، خو دا چا چې خپو کې ډېرې زیاتې زولنې پرتې او ډېرې زیاتې بیړۍ او زنځیرونه پکې پرتې، دا زنځیرونه ماتول ډېر ګران کار دی. دا زنځیرونه ماتول ډېر ګران. دا هرقل د روم بادشاه و، هغه هم د نبي علیه صلات وسلام په باره کې یقین راغلی و چې دا پیغمبر دی. خو هغه په دې پوهېده چې بره که پیغمبر یې ومنم نو وژني مې خلک، وژني مې، بادشاهي خو رانه لاړه راله. نو بادشاهي پرېښودل ډېر ګران کار دی. دا قرباني ډېره زیات ګران کار دی.
پر مصر کې یو عالم تیر شوی دی عباس محمود العقاد، بهترین عالمو، تقریبا په هر موضوع باندې کتاب لیکلی دی. هغه یو ورکوټې غوندې رساله لیکلې ده د نبي علیه السلام په سیرت کې. دا کتاب نوم دی عبقریة محمد صلی الله علیه وسلم. عبقریة محمد صلی الله علیه وسلم ډېر عظیم شان والا پیغمبر دی. پای کې هغه یو خبره لیکلې ده زمونږ په مصر کې یو کس اعتراض کړی دی، وایي هغه وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خوا ته دا خلک ملګري شوي وو که نه؟ وایي دا ولې ملګري شوي وو؟ وایي دا دومره قربانۍ ولې ورکولې او دا ولې د نبي علیه الصلاة والسلام ملګري شوي وو؟ نو هغه جواب کوي، وایي دا ځکه ملګري شوي وو هغه غیر مسلم چې دی په اسلام چې اعتراض کوي، وایي دا ځکه چې په دې قرآن مجید کې د جنت ذکر دی. جنت معنا باغ، ولی دي، نیرونه دي. مکه معظمه کې نیرونه کم ځای، مدینه منوره کې خو لږې روانې اوبه وې خو دومره ډېرې خو نه وې چې غټ غټ نیرونه وو. نو دا د صحرا خلک، د عربو غوندې د صحرا خلک چې هغه دې ته وګوري چې هلکه باغونه دي، هلکه زبردستې ولې به بهیږي او بیا ولې به د صحیح. نو قرآن مجید کې چې الله تعالی وایي سورة محمد کې د اوبو وله بهي، د پیو بهي، د شهدو بهي او د شرابو بهي. نو شراب او شهد او پی دا خو چا داسې په چاټو کې هم ډېر کم لیدلي. په دې ډرمونو کې نن سبا څه کوي چې دا په کور کې دننه خپله میخه جوړه کړي هغه لوشي او د هغه رښتیا د هغه قدرتي میخه هغه نه وي، ډېر کم به پکې د هغه هغه نور څه ملاوي را یو ځل به پکې وکته دغه پکې ملاوبل هغه شیمپو. وایي دا شیمپو پکې زګ ډېر ښه کوي. دا پیدا که نه خلک وایي چې دی اوس د میخې نه ولوشل، دا ځکه ده په دې ډرمونو کې د هغه پی نه کنې نو دومره ډېر کم به داسې. وایي دغه ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم خو ورته ووایي چې د اوبو او د شرابو او د شهدو او د پیو نیرونه به او باغونه به او چې زړه دې څه غواړي دا به راته ملاویږي. شراب شته، مرغۍ غوښې به، خوراکونه به، عیش به، سوري به، حورې به. وایي بد دا خلک چې دا واورېده نو بد دا خو د شرابو دلداده و دا خلکو په شرابو باندې خو سخت مین وو. وایي بد بیا دې ته نه دي کتلي خو چې هر څه چې دي خو دغه شرابو له خو ځان رسول غواړي نو بد بیا دې ته نه کتل نو بد بیا د نبي علیه السلام ملګري شو نو بیا دا دنیا داسې کړه چې به بله ډډه یې واړوله. بیا ورته مخې ته څوک ټینګېدی نو ځکه چې هغې خو په دماغو کې همغه خبره دا غوره د دې انداز ته. وایي دا په دې وجه باندې دا د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو. نو دا عبقریة محمد دا عباس محمود العقاد ولا جواب ورکړی، ډېر ښایسته جواب یې ورکړی دی. وایي دا راته ووایه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو د جاهلیت په زمانه کې هم شراب نه وڅکلي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې د جاهلیت په زمانه کې چې پیغمبر علیه السلام پیغمبر شوی نه نو ما نه شراب وله خوله ورولې ده او نه مې زنا کړې ده. ولې؟ وایي ما وایي چې دا شراب خو د سړي عقل خرابوي نو دا ولې وڅکم؟ زه خو چې دا شرافت والا یم، دا عزت والا یم، نو په دې کې یو وجه دا ده چې الله تعالی ما له عقل او پوهه راکړې، زناور خو نه یم. نو شراب خو به سړي په عقل باندې پرده راچوي. نو چې سړی د ځان نه انساني او د ځان نه زناور جوړ کړي نو دا انساني، نو دا خو د انسانیت خلاف کار دی. او بیا کله کله داسې مو شي چې ډېر وڅکي که نه نو بیا څه چلو شي، نه بعد بیا د جامو نه او د بتیازو نه او د هر څه نه بعد بیا زمونږ په پاکستان کې یو لیډر پخوا مونږ واړو په هغه زمانه کې خو نوم به مو اورېده نو د هغه متعلق ډېرې قصې مشهورې وي. بیا خو د سړي نه هر څه بهیږي. وایي دا ما وایي چې زه دا کار نه کوم. وایي زنا مې پردی خور لور ته مې بد سترګه باندې نه دي کتلي. ولې؟ وایي ځکه زه په دې پوهېدم چې زما لور ته څوک او زما خور ته څوک په بده سترګه ګوري ما له به څونه غوسه راځي. نو دا پردی هم د چا خور لور خو ده که نه. نو هغه بیا وایي چې بیا د صحابه کرامو چې دا د شرابو په دې مینه کې دونه مست نو بیا خو پکار ده چې ابولهب ډېر زیات مست و د شرابو په مینه، بیا خو عتبه او شیبه ډېر مست و، بیا خو ابوجهل ډېر زیات مست و. نو بیا هغې خو انکار وکړو چې څوک د شرابو ډېر زیات دلداده و او په شرابو او په د جنکو او په د بېحیایۍ او په د مزو او په د عیاشو ډېر مین و. نو هغه خلک ولې اسلام ته رانله؟ هغه خلک اسلام ته رالل چې هغې دېسي لا ډوګوتې نه وې وروړی. ته خو الټه خبرې کې که دا صرف دا وجه وې نو بیا پکار چې ابوبکر صدیق ویلې چې یاره زما خو شراب نه دلته خوښ دی او نه به بل ځای کې منم، زه شراب سره اډو منم.
ابو صدیق به نه راتلی که نه، بیا خو به ابو جهل راغلی وی، بیا به ابو لهب راغلی وی، وی به چې هلکه موږ خو په دې مزو پسې روان یو او مزې ته میلاویږي. بیا دا خبره درته زه وایم د هغه د جواب نه بعد چې دا دومره پاکیزه ژوند چې دا صحابه تیر کړ، د صحابه غوندې پاکیزه ژوند چې سړی اوس قصې اوري نو سړی وایي یاره دا انسانان وو که دا ملایکو؟ انسان خو د دې غوښو نه جوړ دی، د هغه خو د غوښې زړه دی، خو د بچي باندې هم خفه کېږي، په ځان هم خفه کېږي، لوږې تندې هم پرې راځي، د دې نه متاثر کېږي، خو ستړی کېږي هم، هغه ته خو کلی هم یادېږي، هغه ته خو خپل بچي هم یادېږي، هغه ته خو 2 روپۍ هم خوږي. نو دا کم قسم مخلوق و چې دوی نه ځان ته ځان وي او نه جیان ته جیان وي. نو دا کردار په دې کې د کوم ځای نه را پیدا شو؟ دا هم چېرته نعوذ بالله هسې یو سراب و، هسې یو دوکه وه، د دوکې په نتیجه کې، د دروغو په نتیجه کې دا کردار را پیدا کېږي. یو دروغجن سړی تاسو په دنیا کې وګورئ، په دنیا کې نور هم ډېر غټ غټ لیډران پاتې شوي دي او د هغه سره ډېر خلک هم ملګري. دا لوی لوی حکومتونه چې حاصل کړي دي، لوی لوی انقلابونه راوستي دي، هغې سره ډېر خلک و، د هغې کردار داسې پاک و، د هغې سره د داسې پاک کردار خلک و لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف د پاک کردار کوم خلک و. یو صحابي و د راځي مسلمانېږي، چې مسلمان شو بیا جنگ دی، نږدې قریبي جنگ دی. په هغه جنگ کې نبي علیه الصلاة والسلام ته څه غنیمت میلاو شو، دی چېرته وتی و، چېرته څه کار پسې نبي علیه الصلاة والسلام د هغه عیسه یې ښودې وه، چې راغی نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویې لکه ته چېرته تللی وې؟ ستا په دې غنیمت کې دا عیسه ده، دا مال دی. وی دا د څه شي دی؟ وی دا چې هغه جنگ کې مونږ شریک شو، هغې کې الله تعالی مونږ له غنیمت راکړو، غنیمت د مسلمانانو دپاره حلال دی، الله تعالی حلال کړی. پیغمبر علیه السلام هم د غنیمت مال خوړو. تاسو ته ما ویلي دا د خیبر ځمکې چې د نبي علیه السلام په غنیمت کې راغلې، نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي مونږ ایله په کجورو ماړه شو، په کجورو ایله ماړه شو. نو دا وی دا ستا مال دی؟ نه نه وی زه په دې څه کوم، زه خو دې له نه یم راغلی، وی دې له هېڅوک نه دي راغلي، خو دا ستا حصه ده. وی دا زه نه علم، وی زه علم هم نه، وی زما په زړه کې یو ارمان دی، زه هغې له راغلی. وی ستا په زړه کې څه ارمان دی؟ وی زما په زړه کې دا ارمان دی چې د دشمن طرف دا ګرم جنګ د الله د رضا دپاره او د الله د کلمې د سربلندۍ دپاره زه به میدان کې ورشم او د هغه طرف نه یو غشی راشي زما پرې تړتوړي ولګي او د هغې نه داسې پواره وکړي داسې، زه په دې ارمان یم. نو داسې کردار چېرته کې نعوذ بالله د داسې سړي د تعلیماتو په نتیجه کې میلاویږي چې هغه د چا سره دوکه کوي. داسې پاک کردار، داسې پاک کردار چې د هغه زمانې نه واله 1400 کاله وشو، اوس هم د خلکو په زړه کې د هغه صحابه او د صحابه او د شاګردانو مینه ده. داسې مینه د دروغجن سړي سره میلاویږي، د دروغجن سړي ته داسې مینه میلاوېدی شي چې په سجده کې وله خلک دعاګانې غواړي، چې نوم یې په احترام والي نو ورسره رضی الله تعالی عنه وایي، چې نوم یې راځي نو رضی الله تعالی، الله دې ترې رضا شي، الله دې درجات بلند کړي. دا دومره مقام چې چاته میلاویږي د 1.5 کاله تقریبا نږدې کېدو واله دي. د دروغو مزه خو ډېر زیات لنډ دي، دوکه موکه چې دا ډېر وخته پورې نه چلیږي. لہذا د دې خلکو د الله تعالی په وینا اعتماد او د الله تعالی په وینا باندې د جنت شراب لیدلی نه وو، د جنت هورې لیدلی نه وې، د جنت باغونه لیدلی نه وو، نیرونه لیدلی نه وو. ایمان بالغیب چې الله تعالی وی چې شته نو دی شته او د الله تعالی رضا ده چې راکوي. ځینې خلک آخري خبره کومه، زمونږ په زمانه کې ځینې خلک داسې هم شته، تاسو به هم دا اورېدلي، مونږ هم ډېر ډېر اورو، خلک باسونه هم کوي، سوالونه هم کوي، و یاره جي زه خو نه په جنت یم او نه په دوزخ یم، بس خو چې خدای مې کوم طرف ته بوځي د جنت پروا هم نه ساتم او د دوزخ هم نه ساتم. ښه ته دونه لوی سړی لکه پیغمبر علیه السلام د جنت سوال کوي د الله تعالی نه او د دوزخ نه امان غواړي، او ته دونه لوی شوې چې ته پکې نه د دوزخ پروا ساتې او نه پکې د جنت پروا ساتې. بیا وایي یاره دا خلک چې دی دا د جنت په تمه، بل یو ښه لوی ډاکټر دی، پروفیسر دی، نو زه ناست یم یو مجلس کې، نو دی ما ته یاره ډاکټر صاحب ما ته وایي چې بد دا ګوره چې څو پورې خلک د جنت په تمه عبادت کوي که نه دا عبادت نه دی. ما ته ګډې وډې وې، زمونږ په خلکو کې بیا دا چل دی سړی پوهی نه، بیا ما پوه کو، ما ته ګډې وډې وې.
د جنت په تمه عبادت کوي. نو مې څه په تمه عبادت پکار دی؟ وایي صرف د خدای رضا. مې چې خدای د چا نه رضا شي نو چېرته بوځي؟ چېرته بوځي؟ زه شته بل د جنت نه علاوه. دا جنت مونږ جوړ کړی دی، دا جنت دا تصور مونږ د ځانه جوړ کړو که دا راته الله تعالی ویلي جنت دی؟ دا جنت چا جوړ کړی او دا جهنم چا جوړ کړی؟ چې الله تعالی نه یې جوړ کړی نو تا ته د کوم ځای نه پته لګېده؟ خو الله تعالی جوړ کړی، ویلي دي پرې قرآن کې. الله وایي د جهنم نه ځان به فاتقوا النار التي وقودها الناس، د هغې دوزخ نه ځان بچ کړې چې انسانان به پکې سوځي. سورة الحدید کې وایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، د یو بل نه وړاندې شئ بخښنې ته او جنت ته. الله وایي جنت ته وړاندې شئ. قرآن کې الله تعالی وایي والله يدعو، ګوره الله تعالی د دعوت خبره کوم، پیغمبر علیہ السلام داعی دی، الله تعالی دعوت ورکوي څه ته؟ والله يدعو الى دار السلام، الله تعالی جنت ته خلق رابلی. الله تعالی هم دعوت ورکوي خلکو له وایي جنت ته راځئ. نو الله تعالی په خپله خلکو ته وایي جنت ته راځئ، او دا لالا وایي زما په جنت کار نشته، وایي زما په دوزخ هم څه کار نشته، زه له دوزخ نه نه یېرېږم. وایي پیغمبر علیہ السلام ته یریږي، پیغمبران ته یریږي، صحابه ته یریږي، لوی لوی ائمه زمونږ د مسلمانانو چې څومره مشران دي. ما وی دا پیغمبر علیہ السلام چې زمونږ چې په مانځه کې دعا غواړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دې څه معنا ده؟ خدای دنیا کې هم ښه راکړي، آخرت کې هم ښه راکړي، د دوزخ نه مې بچ کړي. نو دوزخ نه مې بچ کړي دا دعا به یې غوښته وي او دا خو یې غوښته، نو مې دا ولې غوښته؟ ته خو وایې څه کار مې پرې نشته، نو ته دا غواړې که نه غواړې؟ دا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ہر ماخام او ہر سحر درې پیری دا دعا واړه چې مرشي الله تعالی به د جهنم نه بچ کی جنت ته بری بوزي. خپه اخلاص وایا اللهم انی اسالک رضاک والجنه واعوذ بک من سخطک والنار. الله ستاره رضا غواړم او جنت غواړم، او ستا د خفګان نه او د دوزخ نه امان غواړم، ستا د نارضایۍ نه او د دوزخ نه مې بچ کړ. نو دا به سهار او ماښام به. نو د الله تعالی رضا هم غواړه او د الله تعالی د رضا ځای څه شی دی؟ جنت. چې الله د چا نه رضا شي نو چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. نو او چې الله تعالی د چا نه نارضا شي نو به چېرته ځي؟ اما الجنه و اما النار، بس یا خو جنت دی او یا دوزخ دی، بل ځای خو پکې نشته. بل ځای پکې کم یو دی؟ اعراف چې دی هغه خو د یو وخت دپاره یو ځای دی، د یو وخت دپاره دی، بس لم يدخلوها وهم یطمعون. هغه اعراف والا هم په آخر کې جنت ته ځي، مد اخر کې به یا جنت او یا به جهنمي. او دی وایي نه زما په جنت او په جهنم کار نه. دا قسمه خبرې چې ته ذهن ته وانه چې، دا خدا دا د بلې دنیا خبرې کوي، دا چېرته کې دا خدای خبر د دې مازغه بل دا قرآن نه زده کوي. ځکه زما په دې باندې زور ولګوو چې دعوت څه ته به دعوت ورکې، کوم شي ته به خلک رابلې، طریقه به صحیح، کتاب دې کوم یو دی د دعوت. نو دا خبره به یاد ساتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د سیرت نه علاوه او د قرآن نه علاوه چې په بله لاره لاړې که نه بیا به چا خرڅ کړی، ته به د ځانه خبر هم نه او چا به خرڅ کړی چېرته، بیا به بله لاره روان کړی. نو دا غواړه د الله تعالی رضا غواړم او جنت غواړم. ویره دي دا خو د جنت په تمه چې کوم عبادت دی دا عبادت نه، دوزخ د یره نه چې کوم عبادت دی دا عبادت. الله تعالی راته وایي د جنت دپاره د تمې دپاره د جمع چې دلته چا نه رضا شم زه جنت ته بوځم. جنت واده خو مونږ رضا نه ده جوړه کړې، خو الله تعالی راته ویل. نو ستا د الله تعالی په خبره اعتماد نشته، بیا وایي دا عبادت اصلي عبادت نه دی. ښه لکه پیغمبرانو اصلي عبادت نه دی کړی، ته داسې ویل غواړې صحابه کرامو اصلي عبادت نه دی کړی. نو دا راته دا وښیه دا څوک دي چې د اصلي عبادت کړی دی؟ د اصلي عبادت والا د پیغمبرانو نه علاوه دا بل څوک دي چې مونږ ته خو الله تعالی مونږ خو ایمان په پیغمبرانو دی چې پیغمبرانو جنت لپاره دعا کړې ده، پیغمبرانو ته الله تعالی د جنت زیری ورکړی، صحابو ته د جنت زیری ورکړی. د عشره مبشره چې مونږ وایو 10 کسان دي چې الله تعالی ورته په ژوندوني په یو ځای باندې جنت زیری ورکړی. نه د جنت زیری او اوسه پورې مونږ یادو عشره مبشره، هغه 10 کسان چې په دنیا کې ورته زیری میلاو شو. یا نن تا ته ما په جمعه کې ووایي چې جنت د هغوی انتظار کوي. نو دا مونږ ته الله او رسول ویلي دي که دا مونږ ځانه جوړ کړي دي؟ لہذا دا خبره ذهن کې کېنول غواړي چې مقصد د الله تعالی رضا ده او د الله تعالی د رضا ځای جنت دی. د الله تعالی سره ملاقات به په جنت کې کېږي،
د الله تعالی دیدار غواړي نو د الله تعالی دیدار به جنتیانو ته ملاویږي، جنت کې څوک نه هغه ته نه ملاویږي. دې دپاره جنت یې جوړ کړی دی، جنت یې جوړ کړی، دې دپاره یې جوړ کړی چې هغه جنتیانو له به الله تعالی خپل دیدار هلته ورکوي. جهنم د الله تعالی غضب دی، جنت د الله تعالی مهرباني ده او رحمت دی، نعمت دی. نعمت الله تعالی هغه چا له ورکوي چې چا نه خوشحاله وي، په غضب به هغه څوک ګرفتاري چې چا نه خفه. دا بنیادي خبرې وي. الله رب العالمین دې مال او تاسو له په دې باندې د پوهې او بیا د هغې مطابق د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.